بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو خوږو اوریدونکو کتونکو، ډاکټر صاحب را سره موجود دی، هومیوپیزیشن ګولډ میډلسټ ډاکټر محمد ظاهر خان صاحب را سره ناست دی. جناب د دوی نه به تپوس کوو د هارت اټیک حوالې سره. ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم چې هارت اټیک ډاکټر صاحب موږ مخکې اورېدل چې مشرانو باندې مطلب هارت اټیک راشي، نن سبا که موږ وګورو نو مطلب نوجوانانو ته هم هارت اټیک راځي. ډاکټر صاحب اصل د هارت اټیک وجه سره جي شاهزیب اصل خبره دا ده چې هارت اټیک راځي د بلاکیج په وجه باندې. کم آرټریز چې واپس زړه ته وینه بوزي او په دې کې کله بلاکیج راشي، ګورئ د بجلی موټر چې هم چلیږي دې خو اوبه راوباسي، خو ده ته هم څه خوراک پکار وي، هغه د بجلی هغه رسد هغه ته پکار وي، یا د سولر هغه سیسټم هغه ته پکار وي. نو زړه ته خپله هم چې کله وینه نه رسي د هغې په وجه باندې هارت بلاک شي، مطلب هارت بریک شي او هغه وینه ورته نه ځي، نو هغه خپل کار پرېږدي. او د دې مین کاز چې کوم دی نو د کلسټرولو سیوا کېدل دي. د کلسټرول او د ټرایګلیسراید په وجه باندې د خلکو بي پي مای کېږي، او د هغه بي پي سره سره دا یو ساین دی چې بس تا بي پي آی کېدل شروع شو، نو ته خپل انویسټیګیشن شروع کوو. د هغې په وجه باندې خلکو ته بیا هارت اټیک کېږي. او دا ډېر زیات ایزي دی، خو که موږ لږ غونده کې د اوږې استعمال شروع کړو، مطلب اوږه لږه ډېره خورو که نه، نو بیا داسې قسمه بلاکیج نه د وینې ورسره تین وي. دا اسپرین وغیره چې خلک ورکړي ایلوپیتیک کې، د دې کار دغه دی چې وینه نرمه کړي. نو که موږ د اوږې استعمال کوو نو وینه به انشاءالله تعالی زموږ نه ګاړه کېږي، نو موږ ته به هارت اټیک نه راځي. او په هومیوپیتیک کې د الله تعالی په فضل و کرم سره دا بالکل 100% اسانه باندې ختمېدو والا مسله ده جي. ډاکټر صاحب موسم نن سبا یخ دی، دو پوښتنې یو ځای کړم. خوراک کم پکار دی، او چې کوم موسم نن سبا یخ دی نو هارت اټیک یا چې ته د زړه مسله وي هغې ته کم څیزونه احتیاطي تدابیر پکار دی جي؟ موسم چې یخ دی نو دې کې د خوراک لپاره د عامو خلکو لپاره بیل څیزونه دي. مثال کې طور پر ته غوښه هم خوړی شي، تیکه هم خوړی شي، چرګ هم خوړی شي، مۍ هم خوړی شي. خو چې کوم د هارت پیشنټ دي نو هغوی له کورنۍ چرګ او مۍ دا خوړل پکار دي. دا نور څیزونه پیټي څیزونه ولا بالکل نه دي خوړل پکار. د دې نه لږ غونده کې اجتناب کول غواړي، دې نه پرهیز کول غواړي جي. اخري پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، که هارت اټیک مثال خبره چاته هم شو، فرسټ ایډ هغه له څه کول پکار دي په کور کې؟ فرسټ ایډ دا دی چې دا ورته زه دغسې کومه، داسې کېناستل پکار دي د خپو په سر، د خپو په سر، او تیز تیز ساه اخیستل دي. کوشش کول دي چې بنده ځان وټوخی، ټوخې په ځان مای راولي، نو هغې سره د هغه بلاکیج چې دی هغه د عارضي ټایم دپاره ختم شي. خو مطلب دا دی چې په کار دا چې دی دی څنګه داسې وکړي نو دله فوري طور باندې د ګاډي بندوبست کول دي، او د ګرځېدل د ده نه دي په کار، او د هسپټل ته رسول په کار دي. مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ جي. مهرباني مهرباني. قدرمن اوریدونکو، ډاکټر صاحب چې کوم دی امید هومیوپیتھک میډیکل سنټر کې صوابۍ کې د دې کلینیک واقع دی. دلته او پی ډي کې د ګل نهي شورو زیارت او د جمعې پر ورځ دی دلته ناست وي. کوم ځای کې چې زوړ میله ګراوند واقع دی، مخکې به د زیارت پر ورځ میله لګېده، هغې ګراوند کې یو پلازه جوړه شوې د ګوهر پلازا، هغې کې بره چھت باندې د ډاکټر صاحب کلینیک دی واقع دی. دلته جناب تاسو هلته تشریف راوړی شئ. د دې نه علاوه صرف د هفتې پر ورځ خالي پر ورځ ډاکټر صاحب خان کوی کې وي. په خان کوی کې د ټیکټر ورک شاپ ته مخامخ خان محمد مارکیټ دی، هلته کې د ډاکټر صاحب کلینیک واقع دی. ډاکټر صاحب هلته راځي، اتوار پر ورځ بالکل چټي وي، که چاته هم داسې څه قسمه مسله وي نو بالکل ډاکټر صاحب نه تاسو مشوره اخیستی شئ. سکرین باندې نمبر یې راځي، په دغه باندې تاسو کال کولی شئ. انشاءالله په یو بل ویډیو کې در سره بیا ډاکټر صاحب سره ملاقات کېږي. د هغې دمه پورې غواړم موږ ستاسو نه اجازت. د الله په امان.